بعض نیم سړی خبر او کینو وی فکر مې را نه دی. الله وی انزله بعلمه، دا قرآن ما په خپل را لېږلی دی سره د خپل علم نه، یعنی دا قرآن زما علم دی. لائق کہ شعر کہ دا اللہ در رضا دا پر، صرف دا اللہ در رضا دا پر. اہل الکتاب، اے کتاب والو، یہودیانو عیسایانو، دا قرآن ترجمہ پا اردو پختو دواړو کې لا تغلو، زیادے مکوئی، فی دینکم، پدین خپل کے زیادے مکوئی. عیسیٰ علیہ السلام متعلق بدی رد موئے، یہودیانو با بدی ردی ویل، او عیسایانو عیسیٰ علیہ السلام دومره اوچت کړي او دومره اوچت کړي چې د الله مرتبه ولا ور کړي. او تاسو به اوس ما ته دا خبره کوئ چې ډاکټر صاحب دا څنګه چلې. زه په یو ورځ باندې بیماره شوی وم، نو د هغې د وجې نه ما نه یو ورځ قرآن درس پاتې شو. په هغې وجه باندې ما بیا چل وکړو چې ما مولانا مفتی سید شاه صاحب ته وویې چې پرونی قرآن ترجمه موږ ته نن بیا دوره وکړه چې زه مخې ته خلکو ته ورسوم. بس د عیسی تعریف دا دی چې عیسی ابن مریم رسول الله، رسول پیغمبر د الله، وکلمته، حکم د الله، وکلمته، کلمې د کن پیداو، بغیر د پلارا، بغیر د نطفی، کن شا فیکون نشو، وکلمته، حکم د الله، کلمې کن سره پیدا شوی او بغیر د پلار، بغیر د نطفی نه. نه هغه زمونږ مولانا مفتی شاه صاحب ترجمه قرآن نه وي او د هغې ترجمه یې ډایرکټ په پښتو کې وکړه. نو دا څه ځایه پورې ډایرکټ ترجمه ده او د هغې نه بعد به بیا د ورسره قرآن ووایي. عیسایانو ګڼې فرقې دي او ګڼ عقاید دي. یوه فرقه ده ملکوتیه، ملکیه ورته ووایي. دویمه فرقه ده یعقوبیه، او بله فرقه ده مرتوسیه، او د هرې فرقې ځان له عقیده ده. بعضې وایي عیسی د الله زوی دی. सूरत النساء 59 نواله تر 165 نمبر آیات پورې دغه شان صرف ترجمه د پښتو کې او سره به عربي د قرآن الفاظ خي او په اردو کې به سره لیکل شوي. لیکن بیا بعد 166 نواله تر 171 نمبر آیات پورې به دې سره به قرآن ویل کېږي. او خو اخره پورې ګوره زمونږ هر یو ویډیو د قرآن ترجمه درس دا چې دی نه دا په پښتو کې مو په اردو کې مو او څه قسم د ګډېدو د ډانس دغه ویډیوګانې پکې نشته. زمونږ یوټیوب چینل او فیسبوک لینک یو شانته دی، شیر یې کړئ، لایک یې کړئ او تر اخره پورې اوس دا ترجمه ګورئ تر اخره پورې او انشاءالله تعالی تاسو به ډېره مزه راکړي. بعضې وایي چې 3 اقنوم دي، یو پلار، یو زوی، یو روح القدس. دا 3 واړه چې یو شي نو الله دې نه جوړ شي. یعنی التوحید فی التثلیث او التثلیث فی التوحید. دا یو څو خبرې کومه بس بیا به ترجمه شروع کېږي. اوس دې ویډیو کې به ترجمه مخې ته شروع کېږي، خو دا یو څو خبرې واوره ډېرې لازمي دي. لکه مخکې راځي الله وایي ولا تقولوا ثلاثه، دا عقیده مه ساتئ چې الهه ګڼې 3 دي، یو پلار دی، یو زوی دی، یو روح القدس دی، او دا 3 واړه یو شي نو الله دې نه جوړ شي. دا د دې ګڼې وړې عقیدې وي. او چې کو څوک وایي چې یاره موږ باندې نظر لګېدل دی، یعنې نظره شوي یو، زموږ ترجمه دې اوري په کور کې دې اوري لګی دی، انشاءالله نظر الله پاک په رحم وکړي. که کور کې څه قسم پریشانیانې، جګړې، څه قسم مسایلې، زموږ قرآن ترجمه دې په کور کې ولګي، د الله په رحم سره به انشاءالله الله پې رحم وکړي او په اپس کې به الله پاک محبت پیدا کړي. داسې کسانې بیماري او چې دی نو ډېر بیمار شوي جوړېږي نه، زموږ دا درس دی په کور کې لګي، انشاءالله الله پاک پوله شفا ورکړي
او که څوک وایي چې زما کاروبار نشته یا کاروبار مې نه چلیږي نو کاروبار به هم الله پاک سټارټ کړي چې انشاءالله قرآن درس په کور کې چلیږي نو الله پاک د طرف نه به رحمتونه برکتونه انشاءالله راځي او بیماریانې پریشانانې به لرې کېږي او پس کې به محبت پیدا کېږي. اوس د دې ځای نه درس شروع کېږي اخره پورې وګورئ او ګوره شعر هم کوئ د الله د رضا دپاره شعر کوئ او نو نور خلکو ته به دا د قرآن درس میلاو شي او هغوی به اوري او انشاءالله تعالی موږ او تاسو ته به د هغې اجر او ثواب میلاویږي. انشاءالله شعر کوو به که نه انشاءالله. او دا د قرآن درس دا چې دی نو الله د عیسی علیه السلام تعریف کوي انما المسیح عیسی ابن مریم یقینا عیسی زوی د مریم رسول د الله وکلمته حکم د الله. ما تاسو ته ووایي که نه چې د 159 نواله تر 165 پورې صرف ترجمه پښتو کې او اردو کې ورسره ښیي خو قرآن ورسره وایي نه او د 166 نواله تر 171 پورې نو بیا ورسره دغه هم ښیي صحیح ده وایي به ورسره مو ټیک ده. اوس اخره پورې ګورئ او شعر هم کوي د الله د رضا لپاره اله کې کوي. اوس د دې ځای نه اخره پورې درس ګورئ او اورئ. انما الله اله واحد یقینا الله اله یک یو دی د چا پلار نه دی نه د چا زوی دی. الله وی کدی نه مني ایمان نه راوړي اعتراضونه کوي شبهات کوي نو زه په خپله ګواهي کوم چې دا قرآن ما رالیږلی اکمال د رسالت نه پس اوس اکمال او تصدیق د قرآن کریم کوي. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ او نشته دے کتاب والونا مگر ایمان براوړي په عیسی علیه السلام مخکې د مرګ د عیسی علیه السلام وروسته د نزول داغونه او پرز د قیامت شیبه عیسی علیه السلام په دې ګواهي ورکوونکی پس په سبب د ظلم زیاتی د هغه چانا چې يهوديانو ما حرام کړو په دې پاک شیزونه چې حلال دي لرا او په سبب د بندولو د دې خلق لرا دین د الله نه غنو لرا او اغستل د دې سود لرا حالکه من کړی شی او بند کړی شی دا غینا او فراغ د دې مالونو د خلق لرا پنا روا سرا او ما تیار کړی دی د پاره د کافرانو د دین عذاب دردونکي لیکن هغه څوک چې پاخو په علم کې د دینا او مؤمنانو یقین کوونکي په هغه کتاب چې را لېږل شوی دی تا پیغمبره او هغه کتابونه چې را لېږل شوي دي پخوا تانا او آفرین دی همیشګري کوونکي د مانځه ورکوونکي د زکات یقین کوونکي د الله رسول ستنای لرا دغه دی زردا چې ور بکم دی لرا اجر ډیر وی یقینا ما وحی کړی د تا پیغمبره لکه څنګه چې ما وحی کړی و نوح علیہ السلام ته او پیغمبرانو ته رسول د نوح علیہ السلام او ما وحی کړی و ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام الواد ددی او عیسی علیہ السلام ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام هارون علیہ السلام سلیمان علیہ السلام او ورکړی میو داود علیہ السلام ته کتاب زبور را لېږلي میو پیغمبران بیان کړی می دي د دینا بعضی تا پخوانی او هغه پیغمبران چې مان دي بیان کړی تا پیغمبران خبرې کړی وی الله موسی علیہ السلام سره خبرې بیا را لېږلي میو پیغمبران زیری ورکوونکي دې دپاره چې نشي خلکو لرا الله باندې رستو درا لېږلو د پیغمبرانو نه او دې الله ضرور غالب حکمت والا لیکن الله یشهد لیکن الله گواہی کوي بما دهغی انزلا چرا لګل دی الیک تا پیغمبرا الله گواہی کوي دهغه کتاب چرا لګل دی تا پیغمبرا
انزله را لګلې دی الله قران بعلمه سره د علم خپلنا کدا خلق پتا ایمان نه راوړي انکار کوي اعتراضونه کوي نو الله وی ز په خپل گواہی کوم لكن الله لیکن الله یشهد گواہی کی بما دهر کتاب انزلا چرا لګلې دې الیک تا پیغمبرا انزله را لګلې دې بعلمه سره د علم خپلنا بعض نیم سړی خبرو کینو فکر میرا نه الله وی انزله بعلمه دا قران ما په خپل را لګلې دې سره د خپل علم نه یعنی دا قران زما علم دی دیمه معنا چې کله ما را لګو نو ما ته دا د دې را لګل معلوم انزله بعلمه د دې قران را لګل ما ته زما علم کې دی ما ته معلوم دی او دریم دا د دې قران را لګل او د دې آیتونه څنګه دي ترتیب څنګه دی دا هر څه ما ته معلوم دی او دا معنا چې پیغمبر ته د دې لایق او اهلی نو ځکه متا ته راولې لكن الله يشهد لیکن الله گواہی کی بما دهغ قرآن انزل الیک اجرا نازل کړه دې تا پیغمبر انزله بعلمه را لګلې دې سره د خپل علمنا والملائکه یشهدون او ملائک فرشتي هم گواہی کوي وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله گواہی کوونکې ان الذين كفروا يقينا هغسوک چې کفر وکړو وصدوا بندي خلق لرا عن سبيل الله دین الله نا منکی خلق لرا قد ضلوا گمراه شو ضلالا بعيدا فگمراه ډېر لري کې ان الذين كفروا يقينا هغسوک چې کفر وکړو وظلموا زیاته وکړو حق پټ یهودیان لم یکن الله ندی الله لیغفر لهم چې بخنه ورته وکي ولا لیهدیهم طریقا او ندی الله چې لار ورته سمکی لیهدیهم طریقا چې خونه ورته وکي توفیق ولا ورکی دلاري الا مگر طریق جهنم لار د جهنم خالدین فیها ابدا ہمیشہ وی په جہنم کی ہمیشہ وکان ذلک علی الله یسیرا او دې دا کار الله ته ډیر زیات آسان یا ایها الناس عام خطاب دی اے خلقو قد جاءکم الرسول یقینا راغله دې تاسو ته پیغمبر الرسول خاص پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالحق په پورا بیان من ربکم طرف درب تاسونا فآمنوا یقینوا کای یکون خیرا لکم دا بغوری تاسو لرا یقینوا کای وای منای نو تاسو به فائدہ ده فآمنوا ایمان راوړای وای منای خیرا لکم تاسو فائدہ ده وان تکفروا کتاسو انکار وکای واغله خو نقصان نه رسی تاسو خپل زیان دی فإن لله ما في السماوات والأرض يقينا خاص الله لردي هغا چې بردي هغا چې کتدي وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب اي كتاب والو يهوديان وعيسایان لا تغلو زیاده مکوي في دينكم بدين خپل کې زیاده مکوي عیسی علیہ السلام متعلق بدی ردی موئے یهودیانو با بدی ردی ویل او عیسایانو عیسی علیہ السلام دومره اوچت کړي چې دا الله مرتبه ولا ور کړي یا اهل الكتاب کتاب والو یهودیانو عیسایانو لا تغلو زیاته مکوي فی دینکم بدین خپل کې ولا تقولوا موي علی الله الله باندې الا الحق مگر مناسب خبرې کوي غیر مناسب الله باندې دروغ متړي
انما المسيح یقینا مسیح عیسی زوی د مریم رسول د الله او استاد د الله وکلمته بس د عیسی تعریف داده چې عیسی ابن مریم رسول الله رسول پیغمبر د الله وکلمته حکم د الله وکلمته کلمې د کن پیداو بغیر د پلارا بغیر د نطفه کن شا فیکون نشو وکلمته حکم د الله کلمې کن سره پیدا شوه او بغیر د پلار بغیر د نطفه نه القاها ورزوله دغه حکم جبريل علیہ السلام الى مریم بی بی مریم تا وروح منه او امرو طرف د الله نا عیسایانو غنی فرقې دي او غن عقاید دي یو فرقه ده ملکوتیه ملکیه ورته وایي دویمه فرقه ده یعقوبیه او بل فرقه ده مرتوسیه او د هر فرقې ځان لا عقیده ده بعضی وی عیسی د الله زوی دی بعضی وی چې درې اقنوم دي یو پلار یو زوی یو روح القدس دا درې واړه چې یو شین والله دې نه جوړ شي یعنی التوحید فی التثلیث او التثلیث فی التوحید لکه مخکې راځي الله وی ولا تقولوا ثلاثه دا عقیده مسادای چې الها غنی درې دي یو پلار دی یو زوی دی یو روح القدس دی او دا درې واړه یو شي نو الله دې نه جوړ شي دا د دې ګډې وړې عقیدې وي الله د عیسی علیہ السلام تعریف کوي انما المسيح عیسی ابن مریم یقینا عیسی زوی د مریم رسول د الله وکلمته حکم د الله کړو الله حکم دغه بی بی مریم تا وروح منه امر طرف د الله نا یا وروح منه خاوند روح طرف د الله نا فآمنوا بالله ورسوله نو ایمان راوړې په الله پیغمبرانو داغو ولا تقولوا ثلاثه او موای چې خدایان الہ درې دي انتهو چپ شي انتهو من شي انتهو ودرېږي خیر لکم دا بغوری تاسو لرا انما الله اله واحد یقینا الله اله یک یو دی د چا پلار نه دی نه د چا زوی دی انتهو بن شي من شي د دې خبرونه خیر لکم دا بغوری تاسو لرا یقینا الله اله یک یو دی سبحانه پاک دی د هغه خبرونه چې دا عیسایان کوي سبحانه پاک دے ذات دا اللہ ان یکونا چشی لہو دلرا ولدن نائب ولدن زویم لہو ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا او کافی دی اللہ ذموار لائک کرو شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے زمنگا ہر یو ویڈیو د قرآن درس د علماء بیانات د دین خبره شیر کې لایک کې د الله د رضا لپاره په واتس اپ کې یو شلو کسانو ته شیر کړئ په مسنجر کې یو شلو کسانو ته شیر کړئ او فیسبوک ته شیر کړئ او کومنټ ضرور ولګئ ګوره کومنټ او په لایک سره دا ویډیو مخې ته ځي او بیا به نور خلک ګوري او موږ تاسو په ځان له ودیو موږ تاسو ته اجر ملويږي د دین خبره د قرآن د ذکر د اذان د درود دا شیر کوئ لایک ورکوئ او د ګډېدو د غانو د دې لیک مور کوي او مدا ګوره مدا شیر کوي کني تر څور په خلک ګوري دغه پر ګناه کې تاسو هم شامل شول د دې لپاره تاسو درخواست زمونږ ویډیوګان لایک کړئ شیر کړئ او خلکو ته وایي وسره چې دا به سبسکرایب کا ان شاء الله کوي وکنه الله پاک کامیاب کا په دوړه جن السلام علیکم